غم چې د ناغې نه واده جوړ شوی دی پای باندې په لکونو روپۍ خرچه کېږي. الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو او موږ لا په غم او په ښادۍ کې د سنت اهتمام او خیال ساتل چې کوم دی دا ضروري دي. په غم او ښادو کې مختلف رسمونه رواجونه ځای په ځای باندې کېږي، خو دا لږ وخت وشو چې زمونږ ټوپۍ او خواوشا په دې علاقه کې په غم کې داسې یو نوې خبر راغلی ده چې د هغې نه د غم کور عالم ډېر زیات پریشانه دي، څوک په هغې باندې چې کوم دی نو څه خبره نشي کولی. لہذا زه د خیرخواهي په بنیاد باندې تاسو ته دا درخواست کوم چې په کوم کور کې غم وشي دا غم کور والا ته محلې والا روټۍ راوړي یا د خپله کمیټي هغې وله د ډوډۍ تنظام کوي. ډېره ښه خبره ده، الله دې هغې له جزای خیر ورکړي. خو د کومو خلکو کورونه چې د غم په وجې باندې بند دي نو که هغوی په دې کور کې روټۍ خوري یا د غم کور والا روټۍ خوري خو مناسب ده. خو دې نه علاوه چې څومره خلک راځي د روټۍ په ټایم باندې باقاعده چې د مړي کټو چت شي یا د روټۍ ټایم شي نو باقاعده خلک دیګونه پخوي په پیسو باندې هغه راوړي او هغه چې کوم دی نو روټۍ د دسترخوان لګي او څومره خلک چې کور ته راغلي که نارینه که زنانه د غم په کور کې روټۍ خوري. نو دا ډېره زیاته بې مناسبه خبره ده. شرعي لحاظ سره خو د غم په کور کې درې ورځې لوګی کول چې کوم دی غم منع دي، شریعت منع فرمایلی ده. د دې وجې نه د غم د کور والو دپاره د محلې خلک او خپل خپلانو د روټۍ تنظام پکار دی. دا څومره خلک چې راغلي دي که هغه د دې کلي دي که د بهر دي نو کم از کم د روټۍ په ټایم باندې د غم د کور نه علاوه خلکو له چې کوم دی هلته روټۍ خوړل هغه مناسب نه دي. د خپلو علما کرامو نه تپوس وکئ، تاسو ته به هغې تفصیل سره انشاءالله تعالی وضاحت وکړي. پخوا به خلکو په ودونو کې خرچې کولې، اوس هغه غم چې دی هغې نه واده جوړ شوی دی پای باندې په لکونو روپۍ خرچه کېږي. د مهرباني وکړې د خپلو محلو مشران د کلو مشران او د جوماتونو امامان صاحبان لږ په دې باندې خبره وکړي چې کم از کم زموږ په دې علاقه کې دا یو نوی رواج چې کوم دی نو مخ په ترقۍ باندې دی او ډېر لوی چې کوم دی نو تکلیف خلکو ته جوړ شوی دی. مهرباني وکړئ د دې وضاحت وکړئ او مکمل طور باندې په دغه څیز باندې چې کوم دی په جرګه کې پابندي ولګوئ. انشاءالله الله به در اجر درکړي.